د الله تبارک وتعالى نه دعاګانې غواړو. دعاګانو ولا صفاتونه موږ نه ختم شوي دي. زه خپل ځان ته چې وګورم نو موږ هغه شان د دعاګانې نه غواړو چې څنګه د الله تبارک وتعالى نه دعا غوښتلو حق. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی چې موږ وګورو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشپره اوچت شولو او الله تبارک وتعالى ته چړاګانې کولې او الله تبارک وتعالى نه دعاګانې غوښتلې. نن زما عزتمند موږ بالکل هغه دعا ولا چې کوم عادت دی هم مکمل موږ پرې خای. کومه صحیح دعا ده ا دعا موږ نه غواړو، نه د خپل ځان لپاره مغفرت دعاګانې غواړو، نه خپل ځان لپاره د رزق اضافه کېدل او پر رزق کې د برکت اچولو دعاګانې د الله نه غواړو. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله د شپې اخیری سش موږ تاسو باندې اره شپه تیریږي، چې کله شپې اخیری سش تهجد ټیم شي نو الله جل جلاله طرف نه یو منادي आवाज کوي چې څوک شته چې د الله تبارک وتعالى نه مغفرت وغواړي او الله پاک مغفرت وکړي. څوک شته چې الله پاک نه خپل حاجت وغواړي او الله پاک دا هغه حاجت پوره کړي. شپې راوچې دلو کې ډېر زیات خوند دی زما عزتمند، او د شپې دعاګانو غوښتلو کې یو ډېر لوی خوند دی چې کله یو سړی د شپې د الله نه دعاګانې غواړي د انسان ته پته لګېږي، په خپله مته پته لګېږي چې ما دغه دعاګانې الله پاک قبلوي. موږ چې کله مدرسه کې وو ورته الله تبارک وتعالى په ذات باندې یقین مضبوطه وو، موږ تاسو یقین کمزوری شوی دی. نه موږ نگران صاحب وو، الله تبارک وتعالى هغه علم او عمر کې برکت واچوي. نو موږ نگران صاحب موږ ته یو کیسه کوله، وایي په دغه مدرسه کې یو طالب داسې شته دی چې هغه طالب ګوره موږ سره مدرسه کې وو، وایي په دغه مدرسه کې داسې طالب شته دی چې هغه طالب الله ته وجړي او الله ته سوال وکړي چې الله پاکه ما ته د غستنې اسرو زرو کې نو الله پاک ورته غستنه مکمل اسرو زرو کې. هغه وجه څه؟ هغه وجه دا چې دا د الله سره تعلق جوړ کړی دی، او دویم دا چې په صدق زړه سره الله نه غواړي او د یقین دی چې زه الله نه وغواړم الله یې پوره کوي. ماته موږ تاسو د الله نه سره غوښته کوو نه، د الله نه سره غواړو نه، موږ خپل لاسونه خلکو ته مخکې کړي دي. ضرورت هم راشي ته شي موږ الله نه غواړو، ضرورت هم راشي موږ افسرانو پسې منډې وهو، موږ د MNA او MPA پسې منډې وهو جره کار نه غیر د تا ته تیر لا چوکي. نو چې کله یو انسان خپل حاجت الله ته نه بیانوي او د الله نه ما سوا مخلوق ته بیانوي نو الله پاک د انسان د ټول عمر مخلوق ته محتاج دی. بیا ګرځي مخلوق پسې ذلیل او رسوا وي ګرځي، الله تبارک وتعالى دغه انسان حاجت نه پوره کوي. نو موږ تاسو په هر وخت باندې د الله تبارک وتعالى نه دعا